نن سبق کې الله جل شانه د یو بل خبرې تذکره کوي. الله فرمایي د هر چا نه به د هغه د ډیوټۍ باره کې تپوس کوم، د هر چا نه به د هغه د فرایضو باره کې تپوس کوم، د هغه د ذمهوارۍ تپوس پته کوم چې ته ما یو ذمہ دار انسان لیږلی وي، تاسو چل کړی ذمہداري دې سر ته رسولې که نه، خپل فرض دې پوره کړي که نه، خپل ډیوټي دې کړې ده که دې نه ده کړې. یاد ساتئ ځان سره د پیغمبر ډیوټي دی، د هر پیغمبر چې د الله جل شانه پیغام خلکو ته ورسوي او د خلکو تعلق جوړ کړي د الله جل شانه سره، د تعلق کوشش پکې او خبره برسي. دا چا ډیوټي؟ پیغمبر ډیوټي. د امت ډیوټي څه ده؟ د امت ډیوټي د هغې قبلول دي، د هغې قبلول دي. اوس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امت د هغې خبره ده چې هغې به مخکې پیغام رسي او که به نه رسي، دا جدا خبره ده، دې طرف ته نه ځو. خو دا عام د پیغمبر خبره کوو چې د پیغمبر ډیوټي دعوت دی او د امت ډیوټي قبلول دي. صحیح ده؟ الله جل شانو فرمایي کله چې د قیامت ورځ شي که نه، نو زه به د ټولو خلکو نه تپوس کوم، ټولو خلکو نه به، مطلب دا دی پس د مرګ نه به زه د خلکو نه تپوس کوم چې خپل ډیوټي دې کړې وه که نه. پیغمبر نه به هم تپوس کوم چې تا دعوت او د تبلیغ کار کړی او که دې نه و کړی. تبلیغ یو خبر رسول دې ته وایي، دین ته دې خلک رابللي وو که نه، ته چې ما سره لیږلی وي هغه کار دې کړی که نه دی کړی. نو یوه بل د امت نه به تپوس کوي چې تاسو ته ما دا پیغمبر را لیږلی او خبره م منلې ده که نه م نه منلي. الله جل شانه فرمایي پیغمبران خو به رښتیا ووایي چې مونږ تلي وو او مونږه دعوت ورکړی دی خلکو ته. پاتې شوه هغه خلک چې امت ته، نو په امت کې به ځینې خلک وایي چې او پیغمبران مونږ ته راغلي وو. داسې ده. او ځینې خلک به په هغې وخت کې م انکار کوي چې نه دي راغلي، په هغه وخت کې به هم انکار کوي. وروسته بیا راشي انشاءالله په صورت ملک کې تبارک الذي کې او په سورة یاسین کې به په هغې کې انشاءالله بیا بحث کوو. خو دلته الله جل شانه فرمایي څه خلک به داسې اشاره ورته کوي چې هغه به انکار کوي چې مونږ ته نه راغلي. الله جل شانه فرمایي بیا به مونږ په هغې باندې ګواهان پیش کړو او بیا به ورته مونږ ووایو چې دا تا څه کول که نه، مونږ د دې نه څه ناخبره نه وو، مونږ د دې نه څه ناخبره نه وو. پیغمبرانو که څه کړي هغه هم زموږ مخې ته دي، دا دې وګورئ. تاسو چې ورسره څه کړي د پیغمبر سره هغه هم دا دي مخې ته دي. الله جل شانه فرمایي مونږ چې څه وایو که نه، ځان نه وایو، مونږ په دې هر څه باندې پوه یو او علم لرو په دې باندې. ښه الله جل شانه فرمایي فلنسألن الذین خامخا به مونږ تپوس کوو د هغې خلکو نه ارسل الیهم چې دې ته مې پیغمبران لیږلي، ولنسألن او خامخا به مونږ تپوس کوو المرسلین د هغې خلکو نه چې هغه مونږ لیږلي دي، یعنې پیغمبران. بیا الله فرمایي فلنقصن علیهم بعلم، بیا به مونږ دې ته بیان کو، په دې باندې به بیان کو سره د پوهې، مونږ ته پته ده هغه هر څه به ورته مونږ بیان کو. الله جل شانه فرمایي فلنقصن، بیا به خامخا مونږ بیان کو علیهم په دې باندې بعلم، په پوهې سره. وما كنا غائبین، بیا به ورته دا ووایو چې ګورې مونږ څه ناخبره نه وو. وما كنا او نه وو مونږ غائبین، غیب. د دې دا مطلب دی چې الله جل شانه فرمایي چې زه هر ځای کې حاضر ناظر یم، نه رسې په دې باندې. وما كنا غائبین، زه چېرته غیب خو نه وم. الله جل شانه فرمایي زه چېرته داسې نه وم چې بره په عرش باندې ناست وم تاسو ته راته پته نه لګېده. نه نه نه، وما كنا غائبین. الله جل شانه سورة مجادله کې فرمایي ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم. درې کسان چرته هم نشته، څلورم ورسره څوک دی؟ الله. چرته څلور کسان نشته، پنځم ورسره څوک دی؟ الله. الله جل شانه فرمایي وړوکی او لوی څیز هغه مانه پټ نه دی. ښه هر څه عالم الغیب والشهاده، الله جل شانه په پټو په ښکاره څیزونو باندې پوهه دی. ها وما كنا غائبین، او نو مونږه څه غایب. ذهن کې یو سوال راځي، تبلیغیان یو خبره کوي، تبلیغیان وایي که په کائنات کې په هر ځای کې یو انسان بغیر د دعوته جهنم ته لاړو ما ورته نه به الله تپوس کوي. خیال دی؟ او دا آیت مبارکه واقعي دلیل دی په دغې باندې چې الله جل شانه به تپوس کوي د چا نه، د امت نه هم تپوس کوي او د دایانو نه هم تپوس کوي. داسې خامخا به مونږ تپوس کوو د هغې خلکو نه چې مونږ لیږلي دي
او خامخا به مونږ تپوس کوو د هغې خلکو نه چې چا ته هم لیږلي دي، د امت نه هم تپوس کوو، د پیغمبر نه هم تپوس کوو. دې خبر خیال هلکه زه کله ناکله تبلیغیانو یو خبره هغه رد کما دي، دا مطلب نه زه تبلیغ خلاف، زما کار د قرآن او د حدیث په ښه شان سره بیانول دي، بس زه به داسې کوم. دا طریقه ده. دا خو دین نه، دا خو بیا خواهش پرستي ده چې ستا زړه دې په دین کې څه غواړي هغه به کوم، او په دین کې څه زړه نه غواړي هغه به نه کوم. دا څه کې لوبې ټوکې کې دا خو دین نه دی، دا خو کفر هم داسې نه وي، او کفر هم صفا وایي بس نه منم. که دا خو ته لوبې کې دین سره چې دا مې خوښه ده دا پکې کوم، او دا مې خوښه ده دا مې نه ده خوښه بس دا پکې پرېږده، مړه خپل کار وکړي. خیال دی. او دا خبره زما په حق کې ده نو منم یې، که زما په حق کې نه ده بیا یې نه منم. دا خو دین نه دی، دا خو ایمان نه دی، دا خو اسلام نه دی، دا قرآن نه دی، دا حدیث نه دی. نرسې په دې خبرو باندې دا آیت مبارکه تبلیغیانو د دغې خبرې بهترین دلیل دی چې الله جل شانه فرمایي فلنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین. د پیغمبر نه هم تپوس کوم، د داعي نه هم تپوس کوم، او چاته چې مې لیږلي د هغې نه هم تپوس کوم چې هغه داعي دعوت هغه رسولی دی که نه دی رسولی، دعوت یې ورکړی دی که نه دی ورکړی، تبلیغ یې کړی دی که نه دی کړی، او کومو خلکو ته چې مې لیږلي هغې نه هم تپوس کوم چې خبره هم قبوله کړې وه کم نه وه قبوله کړې. که نه داسې نه ده د دې آیت مبارکه نه دا پته. خو یو آیت مبارکه بل رالو، نو اوس په هغې نه تاسو ته پته لګي چې یاره دا خو د دې بالکل خلاف دی. الله جل شانو نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي سورة بقره کې ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، کوم خلک چې جهنم ته ځي ستا نه زه تپوس نه کوم. څه ورته وایي؟ دلته خو وایي تپوس پتې کومه پرېږدم یې نه پیغمبر پرېږدم نه نور خلک پرېږدم، او هلته څه وایي ستا نه به زه جهنمیانو باره کې. څه فرق دی په دې کې؟ څه مسله څه دا خو ګوره غټ تضاد دی او غټ تعارض دی په خپل منځ کې. نه تعارض نشته، خو مونږ لږ ناپوهي نه پوهېږو. اصل مسله دا ده الله جل شانه به د ډیوټۍ تپوس کوي، د نتیجې تپوس نه کوي د چا نه. نه پوهېږي په دې باندې. هلته چې ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، د هغې مطلب دا دی چې جهنم ته څوک لاړه تی ذموار نه یې. ته ذموار د کومې خبرې؟ ته ذموار د دې تا ډیوټي کړې ده که دې نه ده کړې. او هغه دلته الله جل شانو ذکر کوي ډیوټي ستا دا ده چې دعوت په ورکړې، او د هغه ډیوټي دا ده چې خبره به قبلوي. خیال دی. نو دعوت د هغې تپوس په نه زه کومه، دا تپوس نه کوم جهنم ته لاړو جنت ته. تبلیغي حضرات ته لږه دا خپله خبره بدله کړي نو دې آیت بالکل مناسب بشي. دا به نه وایي چې کوم سړی جهنم ته ځي الله یې موږ نه تپوس کوي. نه 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 نه، الله موږ نه دې تپوس کوي چې دې سړي ته دعوت رسولی که دې نه دی رسولی. دواړو کې لږ فرق دی که نه دی؟ دواړه آیتونه بیا برابر شي. او که تا دا وي چې کوم سړی جهنم ته ځي ما نه بیا تپوس کېږي، ثابت ته آیت مبارکه خلاف ته وکړو چې الله جل شانو نبي علیه السلام ته فرمایي تا نه به زه جهنمیانو باره کې تپوس نه کوم. طریقې سره ښه دې آیت مبارکه غټ بحث دی، خو مخکې ځو فلنسألن الذین ارسل الیهم، خامخا به موږ تپوس کوو د هغې خلکو نه ارسل الیهم چې دي تم لیږلي پیغمبران، ولنسألن المرسلین، او موږ به خامخا تپوس کوو د پیغمبرانو نه هم تپوس کوو. دا هر سړي د هغه ډیوټۍ تپوس پتې کېږي ښه چې تا دا فرض ادا کړي دي که نه دي ادا کړي. سله چې مې رالیږلی هغه کار دی کړی دی که دی نه دی کړی. بیا الله فرمایي فلنقصن علیهم بعلم، څه خلک به انکار کوي نو زه به ورته دې ټولو څیزونو خبر ورکړم چې دا پیغمبران راغلي وو، دی تاسو ته دعوت تر کړی، ځینو قبول کړی ځینو نه دی قبول کړی. فلنقصن خامخا به مونږه بیان کو علیهم دي ته بعلم په خپل علم سره، وما كنا غائبین. الله فرمایي موږ داسې غایب نه وو چې ناخبره یو، داسې نه یو. الله جل شانو فرمایي والوزن یومئذ الحق، قیامت شروع زه به هلته وزن کوم. څه به کوم؟ وزن به کوم، او یو حق وزن به کوم. کم یعنې زما چې کم عدالت لګي که نه هغه به واقعي عدالت وي. څه به وي؟ عدالت وي. عدالت څه مطلب؟ مستحق ته خپل حق حواله کول. دې ته څه ویلی شي؟ عدل ویلی شي، دې ته عدالت ویلی شي. زموږ خو عدالت هم دو نمبري ده. الله جل شانو نه 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 والوزن یومئذ الحق، هلته چې کوم عدالت لګي دا به کوم عدالتي؟ حق عدالت وي، عدل والا عدالت وي. والوزن یومئذ الحق درې معنی دي. څو؟ درې معنی دي. الله جل شانو فرمایي والوزن یومئذ الحق، کم وزن چې په هغه ورځ د هغې څه حیثیت دی نو هغه وزن دی کم چې حق وزن دی. کم چې ناحق وزن دی د هغې هېڅ حیثیت نشته. فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا، څه خلک داسې دي چې د هغې د اعمالو به زه د سره وزن نه کوم، زه د هغې څه حیثیت نشته. الله والوزن یومئذ الحق، په هغه ورځ اصل وزن هغه دی چې کم وزني؟ حق وزني. صحیح کارونه چا کړي د هغې وزن به کېږي. نه پوهېږي په دې خبرو باندې. یو مطلب دا دی، یو مطلب والوزن یومئذ الحق والوازن یومئذ الحق. الله جل شانو فرمایي په هغه ورځ چې کوم وزن کوونکی هغه یو حق وزن کوونکی دی. وزن کوونکی څوک دی؟ الله جل شانو.
هغه وزن کوونکی به څنګه وي؟ هغه به حق وزن کوونکی، غلطې فیصلې به نه کوي. خیال دی؟ یا دې یو بل مطلب دی والوزن یومئذ الحق. الله جل شانو فرمایي دا کم عدل چې په دغه دا کم فیصلې چې په دغه ورځ کېږي دغه فیصلې به صحیح، دا به حق فیصلې. خیال هم دی خبرې دا درې واړه معنی. الله جل شانو فرمایي والوزن او وزن یومئذ په دغه ورځ باندې الحق، دا حق ته. فمن ثقلت موازینه، د چا د نیکو اعمالو تلې درنې شوي الله فرمایي فاولئک هم المفلحون، دا خلک به صحیح، دا به کامیابي. ومن خفت موازینه، او د نیکو اعمالو تلې د چا سپکې شوي فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون، دا خلک تاوانیان دي. ولې تاوانیان دي؟ تباہ او برباد دي. الله جل شانو فرمایي زما په قرآن پورې ټوکې کړي، کانو بآیاتنا یظلمون، زما د آیتونو سره ظلم کړی، زما د قرآن سره زیاتې کړی دی. الله جل شانو فرمایي د دې وجې نه به دی په تاوان کې. په دغه ورځ چې کوم وزن کېږي وزن به څه شي کېږي؟ الله جل شانه بل ځای کې فرمایي ونضع الموازین القسط لیوم القیامه، په دغه ورځ به زه تلې لګومه، هغه تلې به د عدل تلي. الله جل شانه به دا تلې به څنګه وي او په دې کې به وزن کېږي څنګه څه څیز به مفسرینو حضراتو مختلف اقوال دي، ټول حق دي. دا الله جل شانه په اختیار کې دي، الله جل شانه طاقت ته او قدرت ته. بعضې مفسرین حضرات فرمایي، بعضې علماء کرام چې الله جل شانو د ده چې کم اعمال هغه به تلي، هغې اعمالو له به وزن ورکړي. اعمال خو داسې یو څیز دی، اعراض دي، معنوي څیزونه دي. تا چې مونځ وکړه دا مونځ شی نه دی چې وروسته ترې داسې بال جوړ شوی دی او نیغ پروت دی دغلته چې حاجي صاحب څه چل کړی دی مونځ یې کړی دی هغه دی پروت دی او د نوم پې لیکلی شوی نه، وزن ترې نه جوړېږي. الله جل شانه به دغې عمل له چې دی هلته به له وزن ورکړي او بیا به الله جل شانه تلي. په څه کې به یې تلي دي؟ حدیث شریف کې راځي چې د هغې دوه چابړي دي، یوه د هغې جبه ده، دوی څه دي؟ چابړي دي. یو چابړی دومره غټ دی چې تمام کائنات په هغې کې ځای کېدی شي، تمام کائنات په هغې کې ځای کېدی شي. او بل حدیث شریف کې راځي چې د هغې دا یو چابړی دا به په جنت کې او دا بل به کوم طرف ته وي؟ جهنم کې وي. الله جل شانه به کوم چې جهنم طرف ته دی کې به سیئات اچوي، دی کې به ګناهونه اچوي، دی کې به غلط اعمال اچوي، او کوم چې جنت طرف ته دی کې به څه اچوي؟ نیک اعمال به اچوي. بیا چې کوم عملونه پکې واچوي نو چې چا په نیکو باندې د چا په بدو باندې نیکۍ درنې شوې به چېرته ځي؟ جنت ته به ځي، او د چا په نیکو چې بدې نو هغه به جهنم ته ځي. بعضې علماء کرام فرمایي چې دغې له به الله جل شانه څه ورکړي؟ دغې له به الله جل شانه وزن ورکړي. دویم قول پکې دا دی چې نه، الله جل شانه به داسې کړي که نه چې الله جل شانه به دغه سړی نه، دغه سړی دا انسان، دغه انسان به الله جل شانه په دغه ورځ درون کړي او سپک پې کړي. څه به کړي؟ درون به کړي. ځکه عبید ابن عمر یو روایت نقل کړی دی، هغه وایي چې د قیامت پر کله چې د قیامت ورځ شي یؤتى بالرجل الاکول الشروب العظیم، یؤتى بالرجل العظیم الاکول الشروب. په هغه ورځ به الله جل شانه یو سړی راولي، ډېر خوراکي وي، ډېر سکاکي وي، ډېر غټ پي، ډېر غټ پي. الله جل شانه به په تله کې کښېنئ او د نیک اعمال به نه، نو د هغه وزن به د مچ د وزر برابر هم نه، د ماشي د وزر برابر به هم نه د ده وزن. دویم مطلب دا دی چې ونضع الله جل والوزن یومئذ الحق، په هغه ورځ به زه یو حق څه کومه؟ وزن کوم. نو دغه څیز وزن به کېږي. یا درېیمه خبره دا ده چې الله جل شانه فرشتو چې کومې رجسټر ډکې کړي دي الله جل شانه به هغه رجسټر راوړي او د نیکو اعمالو رجسټر یو طرف ته او د بدو اعمالو رجسټر بل طرف ته. حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې الله جل شانه عرش ته مخامخ په تله لګېدلي. الله جل شانه فرمایي چې راوړئ دغه رجسټر. نو د هر انسان دپاره به ننن مې رجسټر وي څومره؟ یو کم 100 رجسټر وي د هر انسان دپاره، او یو رجسټر به دومره غټي چې څومره د سترګو نظر دی، څومره د سترګو نظر دی او حد دی، دونه به یو رجسټر هغه غټي الله جل شانه به کېږي په هغې کې، او د هغې وزن به کېږي چې نیکو اعمالو رجسټر څومره دي او د بدو اعمالو رجسټر څومره دي. یا الله جل شانه چې فرمایي څلورم مطلب چې والوزن یومئذ الحق، په هغه ورځ باندې وزن دا حق ته. الله جل شانه خپل عدل ته اشاره کوي، ضروري نه ده چې الله جل شانه تله ولګوي. خو څه ده؟ الله جل شانه خپل عدالت ته لکه کله ناکله مونږ وایو کنایه دي ته کنایه وایي څه؟ مجاز ورته وایي. مجاز څه ورته وایي؟ مجاز. یو سړی وایي که نه د پلانکي په خبره کې ډېر وزن دی، د دې څه مطلب دی؟ تا تللی دی د وسیم سره په تله کې تللی دی چې د پلانکي د خبرو د پلانکي د شاعري ډېره وزنداره شاعري ده، د پلانکي د بیان ډېر وزندار دی. یې څه مطلب دی؟ دغه حیثیت بیانې د هغې نه الله جل شانه د خپل عدل حیثیت بیانې والوزن یومئذ الحق، په
په هغه ورځ چې زه کوم وزن کوم هغه به صحیح هغه به یو حق وزني صحیح ده. الله جل شانه فرمایي فمن خفت موازینه فمن ثقلت موازینه د چا د نیکو چې کمې تلي دي هغه درنې شوې فاولئک هم المفلحون دا خلک کامیاب دي. ومن خفت موازینه او د چا تلي د نیکو چې سپکې شوې فاولئک الذین خسروا انفسهم دا تاوانیان خلک دي ځان په تاوان کې غورځولې بما کانوا بآیاتنا یظلمون ځکه دوی زمونږ د قرآن سره زیاتې ای او عجیبه خبره ته وې کم که بس کم نه الله جل شانو کوالټي کوانټیټي نه مقدار الله نه خوښي څه خوښي معیار خوښي څونه معیاري کار دی کړی ځکه یو سړی اب سویلی صرف کلمه به په اخلاص سره ویلی او حدیث شریف کې راځي الله جل شانو به هغه په چابړي کلمه واچي او بل طرف ته به تمام ګناونی هغه کلمې والا طرف په درون شي دا شی دا کوالټي دا حالانکه کوانټیټي او مقدار ته وګوره خو بل طرف خو هغه درنې دل پکارو خیالم دی خبرې ته تاسو ته یو عجیبه خبر وکړم یو خبره دار دلته الله جل شانو یو لفظ ذکر کړی موازین د میزان جمع ده میزان تلې ته وي دلته الله قرآن کې بار بار د موازین لفظ راوړي موازین ډېرو تلو ته وي پته لګي چې یوه تله نه ده څو تلې دي سیوا دي یوه تله نه ده سیوا دي امام رازي رحمت الله علیه ذکر کړي چې د سترګو د عملونو د پاره ځان له تله د لاسو د اعمالو د پاره ځان له تله د اقوالو د پاره ځان له او د افعالو د پاره ځان له تلي ځکه الله جل شانه دلته ذکر کړي ونضع الموازین والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازینه د چا تلې چې درنې شوي څه تله نه د چا تلې چې درنې شي یوه خبر دویمه خبره امام واحدي رحمت الله علیه په خپل کتاب البسیط کې یو خبره ذکر کړې ډېره ناشنا یو سړی هغه به راشي د قیامت په ورځ باندې د هغه نیک اعمال او بد اعمال به برابرې دی یو بل سره دلته خو د درنې او د سپکې قصه ختمه شوه نیک اعمال او بد اعمال به برابر شوي دی یو بل سره دی به ډېر زیات پریشانې چې دا به څه کېږي زه به اوس جهنم ته ځمه زما کاته خو ډېره زیات نبي کریم صلی الله علیه وسلم به راوځي او د هغه سره به یو چوټۍ هغه چوټۍ به د نیکو اعمالو په هغه چابړي کې ورواچي هغه एकदम درنې شي بله به بره کړي دی به راشي زر د نبي کریم صلی الله علیه وسلم خواله دا ته څوک یې او دا څه چل دی وکړو چې زما تله دا درنه شوه نبي کریم صلی الله علیه وسلم به وفرمایي چې زه ستا پیغمبر یمه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یا رسول الله دا څه دی ورواچول چې دا هر څه پې درانه شو نبي علیه صلات وسلام به وفرمایي چې دا ستا د محبت هغه درود شریف چې ما باندې به دی وي الرحمن الرحیم وکم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين صدق الله العظيم الله فرمي وكم من قرية او ډېر زیات خاریه او ډېر زیات کلی وكم من قرية او ډېر زیات کلی أهلكناها مونږ د هغې د هلاکت حکم کړی دی أهلكناها مونږ د هغې د هلاکت اراده وکړه یا حکم مو وکړو فجاءها پس راغې هغې ته بأسنا زموږ عذاب بیاتا د شپې او هم قائلون او یا هم قائلون دوی د ماسپخینې آرام کو فما کان پس نوه دعواهم د هغې چغه فما کان نوه دعواهم د هغې خبره فما کان دعواهم نوه د هغې بلاوه نوه د هغې خبره اذ په هغې وخت کې جاءهم چې راغې دوی ته بأسنا زموږ عذاب الا مگر اندا قالو دیوی انا كنا ظالمین بشک مونږ وو مشرکان ظالمین مشرکان لومبي دو آیتونو مبارکو کې الله جل شانه رسالت او د رسول تذکره کوله څه تاسو ته ما ویلي چې رسالت لپاره درې خبرې سو درې یو دا چې پیغمبر یو د پیغمبر سره چې کوم قانوني
او دریم چې چا ته راغلی دا درې خبرې دا به په رسالت کې ضروري څو خبرې درې پیغمبر سره چې کوم قانون یو چا ته چې راغلی نو لومبي آیت مبارکه کې الله جل شانه د پیغمبر سره چې کوم قانون دی د هغې تذکره وکړه چې پیغمبره صلی الله علیه وسلم په دې کتاب کې شک مه کوه دا کتاب ما د دې دپاره رالیږلی چې ته پې دا خلک ویرې خیال هم دی د پیغمبر تذکره وشوه د هغې سره دا قانون هم تذکره وشوه کوم قانون چې الله پیغمبر له ورکړ دریم آیت مبارکه کې اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم کې د هغې امت تذکره وشوه کوم امت ته چې پیغمبر راغلی درې واړو څیزونو د رسالت خبره سرته ورسېده اوس الله جل شانه فرمایي نانی آیتونو مبارکو کې وکم من قریة اهلکناها دا پیغمبر نه بلکې هر انسان د انسان صحیح فطرت دا دی چې دی کله په صحیح ټریک باندې رواني په صحیح لاره باندې رواني او په کامیابۍ باندې رواني د صحیح انسان د سلیم الطبع انسان فطرت دا دی چې دا ښه لاره او ښه ټریک په انسان د نور انسانانو لپاره خوښوي نه پوهېږي یو سړی قرآن وایي او دی په قرآن ښه پوهېږي د ده کوشش په دی چې د قرآن به په خلکو کې څنګه عام شي ځکه د فایدې څیز دی پته ده ورته چې په دې کې څه فایده ده نه سلیم الطبع او صحیح انسان سلیم الفطرت انسان چې فطرت برابري ځناور ټایپ نه چې فطرت برابري هغه به په دې سیس کې انتهایی تړپ پوي پکې دې خبرې چې دا زه په کومه صحیح لار روان یم چې دا نور خلک هم په دې لار لاړ شي نو دا د عامو انسانانو سلیم الطبع انسانانو د هغې د فطرت او د هغې د مزاج خبره ده او بیا پیغمبر چې د هغې د فطرت د سلامتیا د هغې په انتها باندې فایزي د هغې ډېر روغ فطرتي د هغې ډېر روغ طبیعتي روغ مزاجي بهترین طبیعت او بهترین مزاج مالکان پیغمبران علیهم الصلوات والتسلیمات نو هغې په دې خبره ډېر زیات خفه کېږي چې کله الله جل شانه هغې ته د کامیابۍ قانون ورکړي او پیغام ورکړي او هغې په هغه لار روان شي پیغمبران نو بیا چې څوک هغه لاره نه مني که نه نو هغه ډېر سخت خفه کېږي په دې باندې دا خلک ولې په غلطه لار روان نه الله جل شانه ننني آیتونو مبارکو کې فرمایي چې پیغمبر درغلی دی تاسو ته تاسو امت یې پیغمبر هم درغلی ځان سره قانون هم دروړی دا درې واړه خبرې دا چې سر ته ورسېدې اوس یاد ساتئ ګورئ که دغه پیغمبر دا تاسو ټوکراو کو او دغه پیغمبر خبره م ونه منله چېرته او په شا شوی چېرته ګوره ستاسو نه مخکې ډېر خلک هغې داسې کړي او ما د هغې د هلاکت اراده او حکم کړی دی بیا هغې ته عذاب راغلی او ناڅاپه عذاب ورته راغلی څنګه ناڅاپه عذاب ورته راغلی بیا الله جل شانه فرمایي دی یوه چغه والې ده په دغې وخت کې کله چې زما عذاب راغلی یوه چغه چې خدایه مونږ په ځان غټ ظلم کړی دی شرک هم کړی اوس مو معاف که خیر دغه بیا خو نه کېږي الله جل شانه داسې ده نو دې ایتونو مبارکو کې دغې خبرې تذکره ده چې څوک پیغمبر هغه ټوکراو کړي او نه مني او د هغه نه انکار کوي او د هغه د تعلیماتو نه انکار کوي نو بیا زه څه کوم الله فرمایي وکم من قریة اهلکناها وکم من قریة او ډېرو زیاتو کلو والا ډېر زیات کلیوال الله فرمایي اهلکناها هغه مونږ هلاک کړي یعنې ای حکمنا باهلاکها د هغې د هلاکولو مونږ حکم کړی یا اردنا باهلاکها د هغې د هلاکت مونږ اراده وکړه نو فجاءها بأسنا فورا بیا هغې ته څه شی راغی هغې ته زما عذاب راغی یا فجاءها بأسنا د ښه ترجمه ده فجاءها بأسنا چې الله فرمایي زما د هلاکت ته اراده په کم شکل کې راغلی نو د هغې تفسیر بیانوي په فا سره فجاءها پس راغی دي ته بأسنا زما عذاب دوه حالتو کې دوي بیاتن یا د شپې خوب یې کو د الله عذاب پرې راغی او هم قائلون یا دي د ماسپښین قیلوله کوله د ماسپښین آرام یې کو قائلون قائل ویونکي ته م وایي خبره چې کوي هغه د قول نه دی څه نه د قول نه او قائل د قیلولې نه هم دی څه ته وایي د ماسپښین آرام کوونکي ته وایي نو فجاءها بأسنا بیاتن نو راغی زما عذاب دی کلي ته بیاتن د شپې بیت څه ته وایي بیت کور ته په کور کې خلک څه کوي شپه نه تېروي بیت اصل کې هر هغې کمرې ته او هر هغې ځای ته وایي ما یباتو فی چې په کوم ځای کې انسان څه تېروي شپه تېروي په کور کې هم خلک شپه تېروي که نه په سړه کې تېروي کور کې تېروي
الله جل شانو فرمی بیاتن دی د شپې ما هلاک له او هم قائلون یا دی قیلوله کوونکي قیلوله څه ته وایي د نصف النهار هغې خوب ته قیلوله وایي د ورځې نیمه نه دا ټوله ورځ ده که نه سهار په 6 بجې شروع شي ماښام په 6 بجې ختمه شي خیال دی نو منځ څه راځي 12 بجې راځي الله جل شانو فرمایي په دقه وخت کې چې د خلکو آرام کو خوب یې کو نومه فی نصف النهار النوم فی نصف النهار په نیمه ورځ کې څه کول د ورځې په نیمه کې خوب کول دی ته څه ویلی شي قیلوله ورته ویلی شي اچھا دا ویلی دي خیر د خوب پکې ضروري نه دی هسې چې سړی آرام وکړي که نه ډډه ووایي ځان دمه را دمه کړي ماسپښین په ټایم کې دې ته څه ویلی شي دې ته قیلوله ویلی شي ځکه الله جل شانو قرآن مجید کې کله جنت بحث کوي نو په هغې کې بحث کوي چې د جنتیانو دپاره په دې جنت کې به صحیح و احسن مقیله و احسن مقیله دې دپاره به ښه قیلوله او حدیث کې راځي چې په جنت کې خو خوبونه نشته جنت کې خوبونه نشته نو پته لګي دا خوب نه صرف آرام یادې چې از سړی بس خوشماشي کوي او ډډه ووایي دې ته څه وایي قیلوله ورته ویلی شي صحیح ده خان الله جل شانو دا چې فرمایي چې دوی له ما عذاب ورکو په کم وخت کې د شپې چې دوی ودو یا د ورځې خوب کو د دې څه مطلب دی یو مقصدي خبره بیانوي دا مطلب نه دی چې د شپې عذاب مې ورکو یا مې په داسې ټایم کې عذاب ورکو چې دوی ماسپښین ودو دا مطلب نه دی مطلب د دې دا دی چې د الله جل شانو عذاب راځي نو چا سره مشورې نه کوي چې زه راشم که رانه شم څنګه راځي فوراً راځي څنګه راځي اچانک راځي هېڅ چا ته پته نه لګي دا زلزله چې راځي تا سره مشوره کوي داسې مې چېرته کتلي وي هغه یو کال یې مشوره کړې وه خلکو سره 5 بجې به زلزله راځي 5 بجې به زلزله راځي بیا هم د خلکو ته خیال اوس چلو نو که چېرته داسې مشورې کولی که نه بیا به جمعه تر ټایم ډک وی او مشوره نه کوي نو کمپرومایز د چا خیال نه ساتي د الله جل شانو عذاب نه الله جل شانو چې فرمایي چې د شپې ودو یا د ورځې ودو زما عذاب پرې راغی څه مطلب دی مطلب دی چې فوراً پې زما عذاب راغی او ډوسته مې جوړ نه کړه دا مطلب زه کله نه کله اکثر ملګرو ته وایم چې هر ټایم انسان له پکار دی په استغفار کې اوسېږي پس کې استغفار کې اوسي ځکه د دې دنیا هېڅ پته نه لګي ګورې الله جل شانو چې جړق ورکړي که نه نو هغه تپوس کوي د بالاکوټ ته خلکو نه چې څه چلې کړی و باغ ورځ باندې د مانسهرې د خلکو نه تپوس کوي څه چلې کړی و داسې جړق ورکوي که نه چې چا ته هم پته نه لګي که نه لګي نه لګي دنیا اوسه پورې داسې آله نه ده راغلې چې هغه چا ته وایي 5 بجې به زلزله راځي چې هغه ورته ځان مخکې نه تیار کړي برید مرید ورته غوړ کړي او جومات ته راشي نه زه اکثر ملګرو ته دا خبره کوم چې ګوره یاد ساتي همیشه په توبه استغفار کې څو ورځې مخکې ما یو فلم کې ولک کار کو هغه ته ما میسج وکړو شیرګړ سړی دی ما ورته دا میسج وکړو دا ملګري یو څو ګواه دي دې خبرې چې ما ورته وایي د انسان خپل شوق دی چې هغه څه کې الله جل شانو دی په هغې کې آزاد پیدا کړی دی که دی کفر هم کوي ایمان هم راوړي دی آزاد دی که آزاد نه دی آزاد نه الله جل شانو چې اختیار انسان له ورکړی او کله دی غلط استعمالوي الله بیا نیسي په دغه اختیار په غلط استعمال باندې الله جل شانو د انسان د شهرت دپاره د انسان د عزت دپاره د انسان د راحت دپاره د انسان د مال و دولت دپاره د هغه د علم دپاره 2 قسمه لارې هغه مقرر کړي یو مثبت لار دی یو منفي لار ده یو نیغه لار دی یو غلطه لار ده نو چې تا ته دولت په نیغه لار میلاوي او په سمه لار میلاوي ته په غلطه لاره باندې ولې ځي چې هغه څیز حاصلې که نه هسې نه ده او دویمه خبره مې ورته دا وکړه چې ګوره یاد ساته د انسان قیامت په هغې ورځ انسان ته راځي چې کله انسان باندې مرګ راشي لومبی قیامت حدیث شریف کې راځي چې بس اذا مات الانسان فقد قامت قیامته کله چې انسان مړ شو بس په د قیامت راغی دا قیامت انسان مړ شو او کله چې ملک الموت راځي هغه چا سره مشوره کوي چې حضرت ته ځې که نه ځې که نه ځې جي قبر ته ځې که نه ستا خواله جي څه وکړو جي نو انسان چې یو قدمه لیدله پکار دی چې دی په دې خبره سوچ کوي چې ملک الموت هر ټایم راتلی شي زما خواله دی بیا چېرته سرکشي ونه کړي دی غلط کار نه شي کولی نو ما ورته دا خبره وکړه چې د ملک الموت ګوره هېڅ پته نه لګي که هغه راغی او ته په داسې حالت کې وي چې د یو غیر محرمه جینۍ سره ته په موټرسایکل ناست وې او ستا نه یې لاسونه تاو کړي په بایک ورسره ناست او ته فلم یو سین شوټ کې او په دغه وخت کې تا ته ملک الموت راغی نو ته لږ سوچ وکړې جناب محمد رسول الله او د الله مخې له به څنګه ورځې ته به څه کوې په دغې وخت کې دا خبره ورته ما وکړه ما ته وایي جي تاسو ښه بس مننه رور
سوې مننه ورور میسج کې ماته په واتس باندې مننه ورور تاسو خو زموږ د اصلاح لپاره لګیا بس دا میسج کړی خبره مې دا کوله چې الله جل شانو فرمایي فجاءها بأسنا بیا زموږ عذاب راغی د خلکو ته څنګه راغی بیاتن دی ناخبرو بالکل ناخبرو د شپې او هم قائلون یا د ورځې دی په آرام کې او زما عذاب ورته راغی الله جل شانو فرمایي بیا چې چل شو د هغې نه پس چې کله زما عذاب راغی فما کان دعواهم بیا دی یوه چغه والې ده بس فما کان دعواهم بیا دی یوه چغه والې فما کان پس نه وه دعواهم د دې خبره اذ جاءهم بأسنا په هغې وخت کې چې زموږ د عذاب دی ته راغی سوی الا ان قالو بس صرف دومره د خولې نه ووته چې انا کنا ظالمین خدای موږ په ځان باندې ډېر غټ ظلم کړی دا هم څه چل کړو بیا خو په کار نه راځي که نه بیا خو په کار نه راځي ملک الموت چې راشي بیا یو څیز په کار راځي چې من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه بس چې انسان د کلمې لاندې وخت تیر کړی او بس د هغه خاتمه بالایمان شي او که د هغه خاتمه په فلم کې که د هغه خاتمه په پبجي کې که د هغه خاتمه د نن سبا په دروغو سیاست کې او شپه ورځ دی دروغ وي او د هغه په ظلم کې او د هغه د بل په بېعزتۍ کې او که د هغه په غیبتونو کې که په دغې وخت کې ملک الموت راغی تباه و برباد به یاد ساتئ ګورې ځان سره الله جل شانو فرمایي فما کان دعواهم اذ جاءهم بأسنا په دغه وخت کې چې کله زما عذاب راغی بیا د دې خولې نه یو خبره وتي و الا مگر اندا قالو چې دوی وي انا کنا ظالمین بېشکه موږ په ځان باندې غټ ظلم کړی دی هغه ظلم څه شی و هغه شرک شرک چې سیاست مو د الله سره یو ځای کړی الله وي دروغ مه وایه مونږه ووي الله وي دوکه مه کوه مونږه وکړه الله وي ظلم مه کوه مونږه وکړو دا ټول شرک دی که نه دی نور شرک څه ته وایي چې الله جل شانه منع کوي تا د یو کار نه چې مه کوه ته وایې چې نه زه به یې کوم دې نه بل غټ شرک خو ماته نه ښکاري دې نه بل غټه ګناه خو ماته نه ښکاري الله جل شانو فرمایي بیا په دقه وخت کې وایي چې انا کنا ظالمین مونږه مشرکانو خو مونږ ته پته نه وه خیال هم نه و کړی دې خبرې ته الله فرمایي بیا څه نه کېږي ښه بس په